سلام علیکم عزتمنو نازیه اقبال یو ځل بیا میدان ته راکوزه شوه او د چاخت او د ګورپان حجاب په باره کې څه ویلي دي. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ او د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ دا چینل نوي سبسکرایب کړی دا چینل ته سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ډلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. نوارو د پاکستان مشهوره سینګره نازیه اقبال ویلي دي د دکې د وجې نه زه د پاکستان نه امریکې ته راغلم چې په پاکستان کې موږ ته څه امن نه محسوسېدو. عزتمنو نازیه اقبال ویلي دي دا چې په پاکستان کې څه یوه واقعه نه ده چې کېږي. د دې نه مخکې غزلګل قتل کړی شوه تر اوسه پورې د هغې ملزمان ګرفتار نه کړی شو. پاکستان د پولیسو بس دا کار د په نامعلومو افرادو کې ور واچوي. نامعلومو افرادو ویشتله او پیرنګ یې پرې وکړو او څه پته یې نه لګي. د دغې نه بعد په علي شه 007 باندې ډزې وشولې. هغه په نامعلومو افرادو کې ور ویشته او څه پته یې ونه لګېدله. علي شه 007 بیا الله بچ کړله او ډزې پرې وشولې خو د هغې نه الله بچ کړله. د دغې نه بعد په سوات کې په یو حجره باندې ډزې وشولې هغه هم الله بچ کړه مړه نه شوله. په پاکستان کې لومړنۍ واقعه نه ده چې کېږي. پاکستان کې د حجاګانو د اداکارو د سنګرو څه عزت نشته چې په پاکستان کې د خلکو ته ډېر عزت ورکړی شي ځکه چې دا د خلکو په مخونو باندې خنداګانې راولي او د خلکو په خوشحالو کې ځان شریکوي. نازیه اقبال همدا خبره هم واضحه کړې ده چې په پاکستان کې زموږ د خلکو ځکه عزت نشته چې دوی سرکار ته څه پیسې نه ورکوي. چې سرکار او پولیسو ته چې پیسې ورکوي نو ستا به ښه عزت کوي. نازیه اقبال ویلي دي چې د ګورپان حجاب د قتل الله تعالی دې ته جنت فردوس نصیب کړي او د دې کور والا ته الله تعالی صبر ورکړي ځکه چې هر سړی به مري څوک په ځوانۍ کې څوک په بوډاتوب کې دغه یوه لار مرګ شته خلاصۍ ترې نه نشته. عزتمن زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.